السلام علیکم ملګرو. نن موږ پر سوشل میډیا یو شی ډېر وینو، واقعي ډېر خوشایند خبره ده چې د خانوزۍ بیا د برښور بیا د توبې خاص د افغانستان تر بارډره پورې د نیشنل هایوې روډ منظوري سوې ده. نو په دغه کې ډېر خلک پر دا شي یو ادعا کړی دی، بل ادعا کړی دی. د ایم پی او د ایم ان ای د خلکو سره جنګ دی. یقینا دغه ګردو به خپل همت کړی، د ایم ان ای به خپل همت وي، د ایم پی به خپل همت وي، باید چې سړی هېڅوک ډسکریډټ نه کړي. مګر په دغه مابین کې چې موږ تر څو پورې تحقیقات وکړل، یو سړی زموږ ویر دی چې هغه یقیني طور پر په دغه کې همت کړی دی. د هغه تعلقات هم شته او وختي هم دا خبره د هغه له طرفه وشوله چې په مختلفو ذرایعو باندې چې داسې د روډ یو ترتیب شته. دا کیسه شروع شوې له 2020 څخه ده. نو د مجیب الرحمن ذکر خل نه کوي، د ایل سیکرټري مجیب الرحمن صاحب د خانوزۍ، نو هغه په دغه کې ډېر همت کړی دی، ډېر محنت یې کړی دی. موږ دا وایو چې وار چاته کریډټ ورکوي ور یې کوي. بهرحال ته چې د نورو خلکو ذکر کوي، باید چې اول د مجیب الرحمن صاحب ذکر وشي، هغه ډسکریډټ نه شي. هغه چې کوم همت کړی دی، کم از کم د حوصله افزایي دپاره زموږ ته دپاره دا پکار دي چې له سیاسي اختلافه زه اټ کړ. ډېر خلک سیاسي اختلاف لري. په سیاسي اختلاف کې موږ ګینه وختونه مخته ولاړ شو چې له چا څوک پراګران یا د چا د جماعت یو پر هغه درواغ وتړو چې دا کار دغه کړی دی، چې هغه زموږ مخالف کړی، موږ د هغه خلاف یو، موږ دا نه دی هغه نه دی کړی. بهرحال په دغه کې درواغ هم وایو. نو ښه خبره دا ده چې نورو خلکو ته یې کریډټ ورکړي، ور چاته یې ورکړي. بهرحال موږ دا نه وایو چې فلاني ته یې مه ورکوئ یا فلاني ته ورکړئ. بهرحال مجیب الرحمن صاحب په دغه کې همت کړی دی، محنت یې کړی دی. د هغه ډېر غټ کنټریبیوشن دی، باید چې هغه علاقه په یاد وساتي. ډېره مننه، ډېره مهرباني. او سات په دغه ویډیو کې ته دا ما چې کوم ویډیو ورکړی دی، د پوسټ ورکړی دی، په دغه کې ته د برښور دا سختې علاقې مو ووینئ چې دا علاقو ته د ښه روډ څونه ضرورت دی. نو یقیني طور پر دغه ویډیوز هم ته برانه دا اوس پر یایانې که راوخت لنډ پنډ راوخت ښه دا ششن کاڼو دا یایانې کله راوخت انشاءالله ډېر لنډه لار ده. کوشش دی که دا بل ټول موږ ولګوو انشاءالله دغه لار ته صحیح انشاءالله ډېر خوند یې وکړي او ډېر ښه واوره ده. په ډېر لږ ټیم کې ډېر ځای د لارې پراوځي ماشاءالله ډېر ښه نظر